حضرت مالک ابن دینار یو لوی ولی الله تیر شوی دی، خو هغه یو ټیم داسې و چې په یو حکومت کې سپه سالار و او لوی شرابي کبابي و او ډیر زیات شراب به یې څښل، شپې او ورځې به په شرابو کې مست و. دته چې الله پاک کله د توبې توفیق ور نصیب کو او د یو وخت ولی الله وګرځېدو، نو چا تپوس ترې نه وکړو چې ته دې سیټ ته څنګه راغلی، دینی مزاج دې څنګه جوړ شو؟ نو دی ورته وایي چې زه په یوې عهدې باندې فائز وم، سپه سالار وم زه او لوی شراب خور وم، ما به شراب همیشه څکل، تر دې چې رمضان المبارک کې به هم شراب به مې څکل. یوه ورځ 15 د رمضان و چې ما شراب وڅکل، شرابو کې دونه نیشه شوم چې ماسخوتن لمونځ ته هم نشوم پاسېدلی. خو شپې نیمه نه ما یو خوب ولیدلو، د قیامت ورځ وي او ډېر لوی د دهشت ورځ وي او ډېر لوی د تکلیف والا ورځ وي. زه روان یم، نیمه نه مې وروستو نه آواز واورېدلو، چې آواز مې واورېدلو چې ما پسې کشارې شروع دي. نو ما وروستو وکتل، نیمه نه یوه لویه اژدها په ما پسې را روانه ده. هغه اژدها چې ما ولیده نو ما منډه شروع کړه، ما منډې سره اژدها هم ما پسې منډه کړل. په لارې کې یو بابا سپینې جامې اغوستې وې، ډېر ښکلی نیک سړی معلومېدلو. ورته ومې ویل چې بابا دې مار نه اژدها نه دې خامار نه مې خلاص کا. نو راته وی جړل او ویل چې ګوله زه کمزوری کس یم، زه د دې اژدها د دې خامار مخه نه وینم، لاړ شه مخته کېدی شي سمونده کې او څوک دې مدد وکړي. یوه غره طرف ته مې منډه کړه، هلته چې زه لاړم نو مخته ما ولیدو چې یو دوزخ اور دی او قسمه قسم لمبې دي پکې، دونه زیات هغه اژدها او د خامار روب و را باندې چې قریبه وه چې زه دې اور ته ور ودانګم. خو آواز ور باندې وشو چې ای مالکه ته د دې اور وال کسانو کې نه یې، لاړ شه دې ځای نه. نو ما د هغې آواز باندې اعتماد وکړو، بیا مې را منډه کړه او یو طرف مې واخیستلو. دا اژدها او خامار را پسې ده، زه ډېر زیات په تکلیف کې یم. په دې منځ کې بیا هغه بوډا ما ته په نظر باندې راغی، بیا مې خواست او مینت ورته وکړو چې وروره مشره بابا جانه ما خلاص کا له دې مصیبت نه. نو بیا یې راته وجړل او ویل چې ګوله زه د دې مخه نه وینم، لاړ شه هغه مخ ته یو ورکوټی غر ښکاري، ډیری ښکاري، دلته کیدی شي چې د ستا مدد وکړی شي. دلته د مسلمانانو امانتونه پراته دي، هلته کیدی شي ستا امانت وي او هغه امانت له وجې نه له دې خامار نه ته محفوظ شي. زه په منډه تلمه، نیمه نه ما ته یو ګول غر د چاندي ول ملاو شو او هغه کې لوی بهترین تعمیر شوی دی او په هغه باندې د سونې ول کړی او په هغه باندې قسمه قسم ګلکاري شوی ده او د ورېښمو والې پردې دي. نیمه نه آواز وشو چې یو مجبوره کس را روان دی او دښمن ورپسې دی، وګورئ پردې ورته کولاو کوي، کیدی شي دلته د ده څه امانت وي. وایي ماشومانو ما طرف ته کتل شروع کړل، خو په دې وخت باندې هغه مار ما ته خامار ما ته ډېر رانږدې شو. ما چغې وهلې چې ما سره مدد وکړئ. په دې منځ کې یو آواز وشو، او ماشومانو ټول را منډه کوئ، که څوک یې پېژنئ او مدد ورسره کولی شئ. په دې وخت باندې ټولو ماشومانو را منډه کړل. زما یوه بچی وه، دا بچی زما څوک وه دا حالات وبیانوي ورته چې ما یوه وینځه کړې وه او هغه وینځه په ما باندې ډېره خوږه وه او ډېره باندې ګرانه وه. د هغې نه مې الله پاک یوه لور پیدا کړه، هغه لور په ما باندې ډېره لویه شیرینه او خوږه وه او دا چې یو 2 کالو وه خرپوړو باندې به ګرځېده چې کله به ما شراب څکل نو دا به راغله او دی به ما سره جګړه شروع کړه
او شراب به زما په کپړو باندې راتوی کړل خو په ما ډیره ګرانه وسمه ورته ویلای نشو دا چې کله دنیا نه رخصت شو ما نه په بچپن کې مړه شو ډیر زیات پسې غمګین وم هغه زما لور دا دل تراله او دې لور رامنډ کړ په ګس لاس باندې زه لخي لاس نه اونیول او په خلاص باندې هغه مارتا د کور کړه او الله پاک جل شانه اخلاص کما په دې وخت باندې ما تاسو کو دې سوال باندې کو الم یعنی للذین آمنوا ان تخشع قلوبهم لذکر الله هغه وخت بابا جان پتا نه دی راغله چې تاسو د الله تعالی جل جلاله امن ولو د يرنا ولرځي او ذکر طرف ته متوجي شي نو ما وتی چې بچی تاسو قران درځي وي ها مونږ تاسو نه قران ویلې شو الله پاک په دې سره زرا پاسولم او توبه توفیق را نصیب کو او ما ټول برتن د شراب او مات کړ او الحمدلله الله پاک نه غلار ترا وسلم نو دا بچی مونږ د پاره کمرشي هم پیغمبر علیه السلام فرمایي چې چادرې بچی مرشي نو هغه د پاره الله پاک جل شانو جنت واجب کړی یو زنانه پاسي دوا د پاره دادا بیا یو ول تاسو کو د یو جواب هم دا ورکو نو کله داسې مصیبتونه تکلیفونه د اولاد وال یا نور در باندې راځي نو صبر نه کار اخله الله پاک په دې دنیا کې هم اجر درکې او آخرت کې هم الله تعالی جل شانه مون او تاسو ته دنیا او آخرت خیرستګي نصیب کړي